بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد دا ویلو چې په علم المعانی کې اتا ابواب بیانېږي نو ولنه دا انشاء مبارکو دویم ته د ذکر او د حذف مبارکو دریم تقدیم تاخير مبارکي او څلورم دغه تعریف تنکیر مبارکي اوس پنځم نمبر باب د اطلاق او د تقیید مبارکي له نو اطلاق ویل کېږي یو حکم مطلق ذکر کول او تقیید ویل کېږي په یو خبره سره هغه مقید کول قید لګول نو حکم به مطلق کله راوړو مقید به کله راوړو مطلق او مقید څه ته وایي نو کله چې په یو جمله کې صرف په مسند او د مسند له په ذکر باندې اکتفا وکړل شي یعنی په یو جمله کې صرف مسند مسند له ذکر شي او د مسند مسند علیه په علاوه نور پکې سنوي نو موږ وایو دا حکم مطلق دی یعنی د دې سره هیڅ قسمه قید نه لګېدلی او کله چې په یو جمله کې د مسند مسند الیه نه علاوه بل څه څیز هم ذکر شي چې هغه بل څیز یا خو د مسند مسند دواړو سره تعلق ساتي یا د مسند او یا د مسند الیه کې د یو سره تعلق ساتي نو موږ وایو دا حکم چې دا مقید دی هغه پوه شو مې کله چې په جمله کې صرف مسند مسند له ذکر شي دا مسند مسند له نه علاوه به بل څه شی ذکر نشي نو موږ دا حکم مطلق دی حکم سره مطلق او کله چې په یو جمله کې د مسند مسند الیه نه علاوه بل یو څه ذکر شي او هغه بل څه یا خو د دوانو سره تعلق ساتي یا په دوو کې د یو سره تعلق ساتي ندی ته ویل کېږي چې دا حکم مقید دی دا سره مقید دی په دې باندې پوه شئ اوس اطلاق چې دی کنه یو حکم دا د دې د مطلق ولې ذکر کول کېږي او یو حکم چې دا مقید کول کېږي ولې نه دی وجه دا ده چې دا اطلاق په هغه ځای کې کنه چې کله د دې مقید کېدو چې کوم وجه دي کنه پای کې یو وجه ستا مقصود نه وي د مقید کېدو لکه یو خبره چې ته مقید کې نو د هغې لپاره به یو خاص وجه به ځکه به ته یو حکم چې دا مقید کې لکه ته جاء زید راکبا نو دلته کې د زید دا راتلل دا تا مقید کړلو په سوریدو په حالت کې نو دلته کې ته د سوریدو نه معنی چې دا ته اخلي نو تا دا حکم چې دا مقید کو نو چې په کوم ځای کې دا حکم چې دا د مقید کولو چې کوم وجوه دي په هغې یو وجه ته خیال نه ساتي او د یو وجه ته اعتبار نه کې نو هلته کې حکم چې دا مطلق ذکر شي حکم چې په کوم ځای کې مطلق وي که نه نو دا عام وي په دې کې دا سامع هر طرف ته چې تللی شي پوه شوې په دې باندې لکه ته جاء زید راکبا د دې معنی صرف دا شوله چېرې زید زما خواته راغی خو په داسې حال کې راغی چې دی سور په سورلی باندې خو که ته داسې ووایې جاء زیدون چې زما خواته زید راغی نو جاء زیدون راکبا دا یو خبره تا خاص کړې وه یعنې د زید دا راتلل تا خاص کړي دي په سورېدو په حالت کې خو که صرف ته داسې ووایې چې جاء زیدون یعنې حکم مطلق ذکر کې نو اوس په دې کې دا سامع خوښه ده که سامع کم طرف ته په دې کې تلل غواړي چې تللی شي د دې دا معلوم اغوستی شي چې زید راغی د رکوع په حالت کې زید راغی په سورلی باندې زید راغی په اس باندې زید راغی پیدل راغی یا زید چې چا بغی کې راوړو هر قسم معنی چې دا اخیستی شي نو کوم ځای کې چې لکه داسې یو حکم مطلق ذکر کولی چې پای کې دا سامع غواړي چې کم طرف ته تللی شي چې هلته ورته پکې لاړ شي نو هلته کې حکم مطلق ذکر کولی کېږي او کله چې ته د یو خاص معنا متعین معنا ستا مقصود ده نو هلته کې بیا چې نه یو حکم مقید کېږي او که چېرته د دغې قید خیال پکې ونه ساتې یا خو کذب لازمیږي او یا چې دا خلاف مقصود لازمیږي لکه ته یو کس د زید د سورېدو په ته وایې چې زید راغلی دی زما خواته خو په داسې حال کې راغلی دی چې هغه سور راغلی دی او ته داسې په دې د دې خبر ورکې چې دا زید زما خواته د سورېدو په حالت کې راغلی دی او ته صرف وایې جاء زیدون نو اوس دې خبرې خو تا ته صرف دا پیدا درکړله چې زید راغلی دی خو دا پیدا یې تاله درکړله چې دا زید چې دی دا سورېدو په حالت کې راغی دا پیدا خو نه ورکوي که نه پوه شئ نو کوم خبره چې مقید ذکر شي د دې قید فایده وي فایده که کله دغه مقید حکم وي او د دې قید پکې ته خیال ونه ساتې نو یا خو دا خبره دروغ کېږي او یا چې دا خلاف مقصود لازمیږي بیا چې دا حکم چې دا مقید کېږي نو دا خو یا د مفاعلو په ذریعې سره کېږي یا د نواسقو په ذریعې سره کېږي یا د شرط په ذریعې سره کېږي یا د نفي په ذریعې سره کېږي مختلف څیزونه دي د هغې په ذریعې سره دا کېږي
پوه شئ دغه ځای پورې بیا ځو مخکې الباب الخامس فی الاطلاق والتقیید باب خامس دا د اطلاق او د تقیید په باره کې اطلاق او تقیید دا دواړه مصادر دي کنه اطلاق یو څه مطلق ذکر کول او تقیید یعنی یو څه مقید کول نو اذا تصر في الجمله على ذكر المسند والمسند اليه فالحكم مطلق وکله چې اکتفا وکړل شي په یو جمله کې کله چې اکتفا وکړل شي په یو جمله کې په ذکر د مسند او د مسند له باندې یعنی مطلب دا چې په جمله کې صرف مسند او مسند له ذکر شوی د مسند او مسند له علاوه بل څه چیز نه ذکر شوی فالحكم مطلق نبي حکم سوی مطلق وي واذا زيد عليهما شيء مما يتعلق بهما او باحدهما او کچته زیات کلی شي په دې مسند او مسند له باندې یو د چیز چې هغه خو یا تعلق ساتي د دوانو سره یعنی د دې تعلق د مسند مسند له دوانو سره ده لکه ته لقید زید راکبین ما د دې سره په داسې حال کې ملاقات وکړو چې زم سورو ما هغه هم سورو وایي به معنی نه دوانو سره او باحدهما یا په دوو کې د یو سره تعلق وي یعنی یا د مسند سره تعلق وي یا د مسند سره تعلق وي نفل حکم مقید نو بیا به حکم صحیح مقید به لکه پوه شو به معنی ها نو مطلق ستو وی لګي چې کله په جمله کې صرف په مسند او مسند باندې اکتفا وشي او په جمله کې د مسند مسند نه علاوه بل څه څه نو دا حکم بسوي مطلق وي او کله چې د مسند مسند نه علاوه بل څه ذکر شي نو هغه بیا صحیح خدا خبره ده چې دا د دې سیس تعلق دا کم چې په د مسند مسند نه علاوه ذکر شوی دی دای تعلق بیا د دوانو سره یا په دوانو کې وز دا چې نه کنه وای دا اطلاق به کله راوړل کېږي او تقیید به کله راوړل کېږي لکه تاسو ته دا ویل شوی دي چې علم المعانی کوی دي ته کنه چې کلام د مقتضى الحال مطابق راوړل نو موږ به حکم مطلق کله ذکر کوو او حکم کله مقید کله به ذکر کوو نه وځي چې ول اطلاق او اطلاق یعنی یو حکم مطلق ذکر کول یو حکم مطلق ذکر کول یعنی دا لولنه تعریف د مطلق مقید شو دیم دا محل مطلق ذکر کوي چې موږ به مطلق به کوم ځای ذکر کوو او مقید به کوم ځای ذکر کوو والاطلاق يكون حيث لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم بوجه من الوجوه چې اطلاق دا به هغه ذکر کیږي چې د تقیید د حکم د مقید کولو په دی وجوه کې یو وجه سره مستغرض متعلق نه وي یعنی دا حکم چې کوم موږ مقید کوو کنه نو د حکم بکه موږ چې مقید کوو نو د هر حکم د مقید کولو د پاره به سوجه وي نو دا مطلق موږ په هغه ځای کې ذکر کوو چې په دې مقید کېدو په وجه کې یو وجه مستم غرض نه وي پوه شو به معنی نو چې کله حکم مطلق ذکر شي نو څه فائدې به وشي ليذهب السابع فيه كل مذهب ممكن چې پدې کې بیا تلې شي دا سامع هر یو ممکن زیاده یعنی هم ممکن لارې ته چرند تلې شي لکه تا حکم چې دا مقید کو بجا زید راکبن دا حکم تا مقید کو چې زید راتل کړي دي خو د رکوع په حالت کې کړي دي پوه شئ لکه په دې باندې پوه شئ خو کدا تا مطلق ذکر کو نو هر قسم معنی ته غسته شي انده سم ویل شي چې دا څه چې نه پیدل راغله ده د سم معنا غسته شي چې دا څه چې نه دالګه په تونانه باندې راغله ده د سم غسته شي چې دا څه چې د سوریدو پالت کې راغله ده چې سامع په هر طرف ته جنت لشي خو کله قید ولګي نو قید بیا پای کا هر طرف ته معنا نشتله والتقييد حيث يتعلق الغرض او تقیید چې متعلق وي غرض به تقییده دا غیب مقید کېدو سره به وجه مخصوص په یو خاص وجه سره یعنی یو حکم چې دا په یو خاص طریقې سره په یو خاص وجه سره چې دا متعین کوي مقید کوي لو لم يراعى کچرته د دغه قید رعایت ونه ساتل شي نو تفوت الفائده المطلوبه نو کوم فائده چې موږ ته مطلوب ده هغه به موږ ته میلاو نشي په فوت شي لکه مطلب ہے تا حال لگے یا تو دغه لگے تمیز لگے یا مفعول به لگے تا چا خبر ورکے چې ما قرآن مجید ولوستو قرآن مجید او تور ته اسی وی چې قرأتو او دا قید وسره د قرآن مجید ونه لگے نو دا سامع ته فائدہ ورکې ست د قرآن مجید د ویلو خو کته سره قرأت القرآن وې جو هر سره بس پوښي چې د قرآن مجید وستره چې تبل څه چیز نه وستله ته په خبره باندې پوه شئ په دې خبره باندې پوه شئ تاسو نو
والتقييد حيث يتعلق الغرض بتقييده بوجه مخصوص لو لم يراعى كتر دي رعایت ونه ساتل شي نو تفوت الفائده المطلوبه نا كما مطلوب فائده چې نه به حاصله نشي پرې خبره باندې پوه شئ بیا ولې تفصیل هذا الاجمالي نقول دا کومه خبره چې موږ وکړو دا خو لکه موږ اجمالا وکړلې چې لکه یو حکم چې دا مقید کیږي نو پس سره مقید کیږي نو د دې تفصیل د دې اجمال د تفصیل لپاره نقول موږ وایو چې ان التقييد يكون بالمفاعيل چې کله کله یو حکم مقید کیږي په مفاعیل سره مفاعيل خمسه مفعول به مفعول مطلق مفعول فيه مفعول له او مفعول معه او نحوها ونحوها يبا مثل لري معنی دا نحونا مراد لري دا د نور منصوبات دي د مفاعل علاوه لکه حال تمیز او مستثنا حال تمیز او مستثنا والنواسخ نواسخ سبق برات ان شاء الله نواسخ به تفصیل وکم والشرط او په شرط سره په نفي سره په توابع سره اما المفاعل ونحوها دی غوښو ګره ماته چې لکه حکم چې لکه دا مقید کیږي په مختلف سيزونو سره حکم مقید کیږي په مختلف سيزونو سره اوس پای کې نمبر 1 دا دی چې حکم مقید شي په مفاعل یا کوم سيزونه چې د مفاعل سره متعلق دي نه مفاعل په شان دي یعنی په دې مراد اته منصوبات دي څه مراد دي اته منصوبات یعنی پنځه مفاعل او درې حال تمیز او مستثنا د دې نه علاوه د سلور منصوبات چې نور دي دا نواسخ دي دا سبق ان شاء الله راشي بیا هم تلتا په دې باندې پوه شئ نو کله کله د سی وی چې مخاطب ته فائدہ ورکول دی چې لکه د فعل نوع بیانې د فعل طریقه بیانې نه ال دغه مفعول مطلق راوړو لکه ته جلست جلسه القاری یا به دا مخاطب ته دا حکم فائدہ ورکول مقصود وي چې ته دا فعل په هغه باندې واقع شوی نو چې فعل په هغه باندې واقع شوی نو موږ کم مفعول راوړو مفعول به سره راوړو لکه ته ضرب زید عمرا یا قرات القرآن پوه شئ یا ستاسو مقصود دا وي چې دا زیاتی سي چې دا قید درې فائدہ ده چې دا فعل په هغه کې واقع شوی دی نو چې فعل په هغه کې واقع شوی نه صحیح مفعول فيه لکه جلست امامک پوه شئ معنی یا ستاسو مقصود دی چې ته دا فعل داغه د پاره واقع شوی دی نو چې داغه د پاره دا فعل واقع شوی مفعول له لکه ضربته تاديبا نو ضربته تاديبا نه لګي ضربته فعل فاعل او دا مستمر دلیل علاوه به جدا ذاتيګل اساس به دا دغه شی وره چا تاديبا ده یا ته چې دا فعل داغه سره واقع شوی دی یوځه نو هغه لپاره کوم راوړو مفعول معه لکه سم مثالو جال بردو والجبات اي مال جبات نو لګي ته چې دا یخنی راغل له سره لري نو دا جبات دا مقارنه د لپاره مفعول معه او کله کله بدای چې د هيئت د بیان د لپاره یو هيئت مبهمي دا مبهم هيئت د بیان د لپاره وړل شي او چې څنګه آیږي یو مبهم هيئت بیان کیږي نه لپاره سره وړل کیږي حال وړل کیږي لکه ته جاء زیدون زید راغله نو زید راتل په کوم حالت کې شي دا مبهم دي نو ته راغبن او کله کله د ابهام چې دا په ذات کې وي د ذات نه ابهام لري کول لپاره سره راځي تمیز راځي سره راځي لکه ته انی رأیت احد عشره مال دل یولس سللی کوكبا او کله دا حکم د دې لپاره راوړل کیږي دا قید چې دا حکم چې نه کنه دا دی نور ته شامل نه لري چې حکم نور ته شامل نه لري نو هغه لپاره سره راوړل کیږي مستثنا لکه ته فسجدوا الا ابلیس نو ټول دا فسجد الملائکه الا نو ټول سجده وکړه بغیر د ابلیس نه ابلیس ته دا حکم دنده شامل نه دی هغه په دې خبره باندې پوه شوي نو یو مفاعیل او د دې سره په شان د نور قیدونه چې لګول کېږي نو دې قید لګولو دغه وځي وګوره و اما المفاعل ونحوها هر چې مفاعل دي نو مفاعل مراد کم مفاعل دي پنځه مفاعل کم دي مفعول به مطلق ونحوها او د نحوه مراد څه دي د دې په شان څه دي حال تمیز او مستثنا نو منصوبات ټول سوري 12 منصوبات دي سوري دولس او دل سوزي ګرځول او دا سلور نور چې کوم دیندا وسه کې لګي نواسخ ان شاء الله فتقيد بها پس مقید کول پدې مفاعل یا پدې شان دي يكون لبيان نوع الفعل چې دا کله کله وي د بیان د نوع الفعل لپاره لکه جلست جلسه القاری هغه پوښوي یا لکه جلست جلسه القاری مثال اوریدل لکه نه چرته
ها یا اکرمت اکرام اهل الحسب ما اکرام کو دا غد اکرام لکه څنګه چې حسب نسب ولا غل دخل اکرام کوي یا سیر الفضلاء الګه ذا خدا عالمانو په شان دي ګرځا سم ګرځا او ما وقع عليه یا ولا فعل واقع شی پاګې باندې یا ولا فعل لکه مثال سره حفظت القرآن نو ځلګي دا د فاعل لا فعل واقع شی په قرآن باندې کنا او فيه یا ولا فعل په واقع شوی پاګې کې لګته جلستو امامک او لاجله یا ولا فعل واقع شوی داغي د پاره لکه ضربتو تعذيبا او بمقارنته یا بدا فعل چلنه دا با مقارن ولاږي سره لکه جاء البرد والجبات یا دلته کې مثال ذکر کړل سرت و طريق المدينه زلاړه د مدینه منور په لار باندې او بیان المبهم من الذات من الهيئه یا با د مبهم هيئت بیان کوي ادم مبهم هيئت بیان کوي هغه د پر سره راځي حال لازم لکه سم مثال له جاء زيد راكبا يا ضربت قائما او یا با او ذات یا با د مبهم ذات د بیان لپاره دي د مبهم ذات دا بیان د لپاره چې د مبهم ذات د بیان لپاره دي نه د لپاره سره دي تمیز سره دي لکه ته طيبت نفسا یا اني رايت 11 كوكبا او بیان عدم شمول الحكم یا د لپاره د بیان چې دا حکم چې د دې ته شامل نه ده لکه د دې لپاره مثال فسجد الملائکه كلهم او فسجد الملائکه الا ابلیس الګه پوښو بلی باندې بیا وای وتكون القيود محط الفائده وای چې دا قیود نه دي دغه د فائدې مرکز دی یعنی په دې کلام کې چې موږ ته دا فائدہ ملاويږي کنه دا موږ د قید د وجه نه ملاويږي کچره د قید ته رعایت ونه ساتي د قید په رعایت ونه ساتي نیا خو خبره درو کیږي او یا خبره چې نه دا غیر مقصود به ذات نه درځي الګه پوښو بلی باندې ها یا خبره سکیږي درو کیږي او یا لا خبره سکیږي غیر مقصود به ذات لکه ستاسو کوم مقصد دی کنه هغه مقصد چې دا نه اصلي کې باغی بدل سره بیا ستاسو کوم مقصد دی هغه مقصد دی بدل سره بیا نه اصلي کې لکه څنګه چې ما تاسو ویل کنه چې جاء زید راکبن دی نو تاسو د ویلو مقصود دا دی چې ته چې د زید ما خو دا راغله د رکوع په حالت کې راغله خو کته په کې د قید خیال ونه ساتي نو دا خبره دروغ شو کنه یا دا چې خلاف مقصود ده چې ستا مقصود ده چې تا زید ماته د رکوع په حالت کې راغله او چې تا صرف جاء زید نو د رکوع په معنا پکې را نغله په دې باندې پوه شو تاسو او یا چې ما د دروغ لپاره لګدار و ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين چې موږ د اسمان او زمکه نه پیدا کړی د لوب لپاره د تماشو لپاره نه پیدا کړی نو کوس پکې ته لاعبین قید پکې ته خیال ونه ساتي او د سوې چې و ما خلقنا السماوات والارض چې موږ زمکه اسمان نه پیدا کړی نو دا معنی صحیح ده ازمکه اسمان او الله پاک پیدا کړی دي کنه یا لکه الله پاک قرآن مجید فرمای یا ایو الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة اے مؤمنانو مانځه ته منځ دیږي ته الکه مونږ کوره ناروا ده لکه الله پاک فرمای چې یا ایو الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة ها صحیح ده خبره وانتم سکارا په داسې حال کې چې تبا نشي نو کدا وانتم سکارا بګیته ونه مني نو دروغ لازمي کینو په دې باندې پوښوي نو چې وتكون القيود محط الفائده دا قيود چې دا کم قیودات لګیدلې نه دا مرکز وي د فائدې لپاره دا مرکز وي د فائدې یعنی فائده په دې قید په ذریعہ سره مونږ ته معلومیږي حاصلېږي والکلام بدونها کاذبا کاجر دا قید ونه لګول شي نو کلام به زمونږ کاذب وي او غیر مقصود بالذات یا بغیر مقصود بالذات وي نه وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين چې نه پیدا کړی موږ اسمانونو او زمکه دا لوب د پاره یعنی موږ لوب د پاره د کړی تماشو د پاره موږ د کړی به فائدې نه د کړی هغه په دې خبره باندې تاسو پوه شولې یاد بشي جی